د جاهلیت په دور کې یوې ښځې خاوند به مړ شو، دا ښځه په یو کوټه کې بنده کړه. څه به یې وکړو؟ په یو کوټه کې به یې بنده کړه. د سپۍ په شان ډوډۍ به ورته ور راتله، اوبه، چا به څه خبرې نه کولې، دا به دغه کوټه کې ناسته وه. کال چې به تېر شو، نه په دې کال کې چېرته به یې اوبه مستعملولې، اودس وغیره هېڅ به یې نه کول، دې کوټه کې به ناسته وه. کال چې به تېر شو، د دې ښځې خوا ته به یو حیوان راوست، یا سپی یا یو چیلوکې، دا به یې راوست. دې ښځې ته به یې وویله دې څاروي پورې دا خپل عورت وسولوه. نو دا زنانه په دې چیلوکي باندې یا په دې سپي کېناسته او دا خپل عورت به ورپورې وسولوه. دونه منحوسیت به د زنانه کې راغلی و چې د ډېر منحوسیت نه هغه سپی به مړ شو، هغه چیلوکی به مړ شو. د دې نه وروسته د اوښ یوه یا دوه یا درې پچې به یې راوړې، دا به یې ورله ورکړې، ورته دا پچې ګزار کړه. خو چې کله دې ورې ښځې دا پچې ګزار کړې، وایي دا ښځه اوس د عیدت نه ووته. دا د جاهلیت دور پروګرام. اسلام چې کله راغی، هغه زنانه چې خاوند یې مړي، عیدت یې ورله مقرر کړ 4 میاشتې او 10 ورځې. په 4 میاشتو او 10 ورځو کې کریم پوډر به نه لګوي، تنداسې به نه مستعملوي، سترګې به نه توروي، ښکلې جامې به ډېرې نه اغوندي. بقایه خبره، د ضرورت په وخت باندې آیا بار وتلی شي که نه د خپل کور نه؟ باغ پوخ دی، څوک یې کور کې نشته دی، خاوند یې مړ شو، باغ پوخ شوی دی، د دې څوک انتظام نه کوي. دا زنانه به وځي او دغه د باغ میوه به راشو کوي، که خلکو باندې خرڅوي نو خرڅولی شي. د زنانه خاوند مړ شو، فصل پوخ دی، مزدور نه پیدا کیږي، دا زنانه به ځي، دغه خپل فصل به ریبي، بیرته به راځي. د عیدت په وخت کې پلار مړ شو، مور یې مړه شوله، ورور یې مړ شو، خپلوانو کې چې مطلب قریبي دا کوم چې ذی رحیم جو ته وایي، دا وفات شو، د دې خوا له به ورځي، دې غم له به ورځي، خو شپه به هلته نه کوي، شپه به بیرته خپل کور ته راوړي. شران دام شته. د دې سړي کور په ځان له ځای کې دی، د سړي کور اختره په ځان له ځای کې دی، سړی مړ شو، دا د دې ښځې څه هلته د اوسېدو څوک نشته دی. دا ښځه دا ځای بدلولی شي، بل کور کې عیدت تېرولی شي، داسې کور ته یې راشي چې هلته د یېره نه وي، نو بل کور کې عیدت تېرولی شي. او که چېرته مشکات کې باب العیدت ویلی که نه، او تاسو ته به د فاطمې بنت جحش واقع هم ښودلی شوي وي، یا فاطمه بنت قیس چې فاطمه هغې عیدت تېر کړی و، د بل چا په کور کې عیدت تېر کړی و.